د دې درس آغاز به مونږه د سلایډ نمبر 102 نه کوو او د مرکب غیر مفید یا د مرکب ناقص څلورم قسم مرکب منصرف دا به ذکر کوو. د ټولو نه لومړی صاحب کتاب د مرکب منصرف ته دې تعریف یې کړی دی. خلاصه یې دا ده چې مرکب منصرف دا دې ته وایي چې دوه ځان له اسمونه وي. مونږه دغه دواړه اسمونه دا رایوځای کو او تدې نه مونږه یوه کلمه جوړه کړو. مرکب منصرف دې ته وایي چې دوه ځان له اسمونه دا مونږه رایوځای کو او تدې دواړو اسمونو نه مونږه یوه کلمه جوړه کړو. دا خبره په مرکب بنایی یا په مرکب تعدادي کې هم وه چې په هغې کې هم مونږه دوه اسمونو نه یوه کلمه جوړوله، خو په دواړو کې بنیادی فرق دا دی چې په مرکب بنایی کې د دواړو اسمونو په منځ کې واو وي، بیا مونږه واو د هغې دواړو د منځ نه حذف کو او د دواړو اسمونو نه به مونږه یوه کلمه جوړه کړه. او په مرکب منصرف کې د دواړو اسمونو په منځ کې واو دا نه وي، نو چې دا فرق دا زمونږه په ذهن کې وي. د مرکب منصرف مثال دی بعلبکو. بعلبکو نو دا په اصل کې دو نمونه و. یو اسم و بعل او دویم اسم و بک او تدې دواړو په منځ کې واو دا نشته دی، نو مونږه دا بعل او دا بک دا دواړه رایوځای کړل او تدې نه یوه کلمه جوړه شوه بعلبکو. نو صاحب کتاب وی مرکب منصرف وہ ہے جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا جائے اور دوسرا اسم اپنے اندر واو کو چھپانے والا نہ ہو. نو په مرکب بنایی کې د دواړو اسمونو په منځ کې په اصل کې واو او په مرکب منصرف کې د دې دواړو اسمونو په منځ کې واو دا نه وي. تدې مثال دی بعلبک کو. اسم بعل ایک بت کا نام تھا اور بک بادشاہ کا نام تھا. دا بعل دا د بت نومو او بک دا د بادشاہ نومو، نو دا دواړه اسمونه یې رایوځای کړل او دا د یو ښار نوم دا کېښودلی شو. بیا صاحب کتاب د مرکب منصرف مختلف مثالونه دا ذکر کړي دي. یو مثال دی معدی کروبا. معدی کروبا نو دا هم دو اسمونه دي، یو اسم دی معدی او دویم دی کروبا، نو د دواړو نه یو اسم دا جوړ کړی شو. دویم مثال ذکر کړی دی حضرموتا یا حضرموتو، نو دا هم دو اسمونه دي خو د دواړو په منځ کې واو دا نشته دی. یو اسم دی حضرا او دویم اسم دی موت، نو دواړه یې رایوځای کړل او تدې دواړو نه یوه کلمه دا جوړه شوه. دریم مثال دی قاضی خان. نو دا هم دو اسمونه و، یو اسم دی قاضی او دویم دی خان، نو تدې دواړو نه دغه یو کلمه دا جوړه کړی شوه. څلورم مثال یې ورکړی دی اردشیره. اردشیره نو دا هم دو اسمونه دي، یو اسم دی اردا او دویم اسم دی شیر. دلته به د فائدې په طور باندې د اهمه خبره مونږه یاد ساتو په دې کتاب کې دا نه ده ذکر کړي چې مرکب منصرف ته مرکب منصرف دا ولې وایي. نو د صرف معنی ده منصرف ویل،
نو چې کله اوس مونږ منه ولګوله نو د دې مطلب دا شو چې د دې منصرف ویل دا منه دي. مرکب منصرف مطلب دا شو چې هغه مرکبو چې د هغې منصرف ویل دا منه دي. او اخو بعد تفصیلی بحث راځي، یو د منصرف او بل د غیر منصرف. نو د مرکب منصرف مطلب دا شو چې د دې منصرف ویل منه دي، یعنی دا به مونږه غیر منصرف وایو. او د غیر منصرف متعلق به دا خبر دلته مونږه په ذهن کې یاد ساتو چې د غیر منصرف حالت رفعی په ضمې سره وي او حالت نسبی او حالت جری دواړه په فتحې سره وي. د غیر منصرف حالت رفعی په ضمې سره وي او حالت نسبی او حالت جری دواړه په فتحې سره وي. یعنی که په غیر منصرف باندې حرف جر هم داخل شي نو بیا هم په هغې باندې کسره نه راځي، بلکې د کسرې په ځای باندې په هغې باندې فتحه راځي. او بله اهمه خبر به مونږه د غیر منصرف متعلق دا یاد ساتو چې په غیر منصرف باندې تنوین دا هم نه راځي. مونږ ته دې مثالونه ذکر کوو د هغې د حالت رفعي، د حالت نسبی او د حالت جری. د حالت رفعي مثال دی بعلبکو بلدتن معروفتن. نو په دې مثال کې دا بعلبکو دا مرکب منصرف دی. نو ته دې حالت رفعي په ضمې سره ده. بعلبکو دا مبتدا ده او دا مرفوع ده په ضمې سره، او دا بلدتن معروفتن موصوف صفت دا د بعلبکو د پاره خبر دی. د حالت نسبی مثال دی رأیتو بعلبکا. نو دا بعلبکا دا مفعول به دی او دا منصوب دی په فتحې سره. او د حالت جری مثال دی مررتو ببعلبکا. نو دلته به هم مونږ به داسې نه وایو چې مررتو ببعلبکې، دا غلط دی، بلکې حالت جری کې به هم په دې باندې فتحه راځي. نو مونږ به داسې وایو مررتو ببعلبکا. نو دا غیر منصرف اعراب دا دی چې دا غي حالت رفعی په ضمې سره دی او حالت نسبی او حالت جری دواړه په فتحې سره دی. ان شاء الله تعالی په دې باندې بحث را روان دی. او بل خبره اهمه دا ده چې په غیر منصرف باندې تنوین دا نه راځي، یعنی بعلبکن به مونږ نه وایو، بلکې مونږ به څنګه وایو بعلبکو. اوس راځو مونږه سلائڈ نمبر 103 مرکب منصرف جملے کا جز ہوتا ہے. مخکم دا خبره مونږه ذکر کړې وه په ابتدا کې چې د مرکب غیر مفید دا څونه قسمونه دي. نو دا د جملې د پاره جز جوړیږي، یعنی په جمله کې دا یا مبتدا جوړیږي، یا د مبتدا د پاره خبر جوړیږي، یا فاعل جوړیږي، یا مفعول به جوړیږي وغیرہ وغیرہ. نو اوس موږ په دې سلایډ کې د دې وضاحت کړی دی. نو لومبی مثال دی بعلبکو بلدتن معروفتن. نو په دې جمله کې دا بعلبکو دا مبتدا واقع شوی ده او د دې خبر څه دی بلدتن معروفتن. نو مرکب منصرف دلته د جملې جز دی او کم جز دی مبتدا ده. دویم مثال ابراهیمو ساکینو معدی کربا، چې ابراهیم دا د معدی کرب داغه اوسیدونکی دی. نو ابراهیمو دا مبتدا ده او ساکینو معدی کربا دا مضاف الیه دا ولا خبر دی. نو دلته د ساکینو معدی کربا کې دا معدی کربا دا مرکب منصرف دی او دا د جملې د جز دی، یعنی مضاف الیه دا د مبتدا د پاره خبر واقع شوی دی. او بل دا ده چې چونکه دا غیر منصرف دی لہذا اگر چې دا مضاف الیه ده د ساکینو د پاره، لیکن په دې باندې با کسره نه راځي بلکې د دې حالت جری دا په فتحې سره دی. دریم مثال دی ساجدون ساکینو حضرموت. دلته هم دا د جملې د جز دی او دا په ترکیب کې خبر واقع شوی دی. او څلورم مثال دی قاضی خانو کتب الکتابه، چې قاضی خان دی کتاب ولیکو. نو دلته دا قاضی خان دا مرکب منصرف دی او دا په دې جمله کې د جملې جز دی او کم جز دی دا مبتدا ده. د مرکب
ناقص یا د مرکب غیر مفید اخرنی قسم دی مرکب صوتی. مرکب صوتی دا هغه مرکب ته وایي چې په هغې کې دویم جز دا اواز وي، صوت وي، نو دې وجې نه دې ته مرکب صوتی وایي، ځکه چې صوت مطلب څه دی؟ د صوت معنی د اواز. نو مرکب صوتی ته مرکب صوتی ځکه وایي چې په دې کې دا دویم جز دا د اواز نوم وي، یو اواز وي. لکه د دې مثال یې ورکړی دی سیبا ویح، نو دا ویح دا आवाज دے. نو اس میں ویح आवाज کا نام ہے. بیا ته دې هم څلور مثالونه ذکر کړي دي. یو مثال خو دغه دی دا سیبا ویح، نو په دې کې دا دویم اسم ویح دا आवाज دی. دویم مثال دی نفت ویح، نفت ویح، نو دې کې هم دا دویم جز دا आवाज دی. دریم مثال دی شیر ویه، نو دې کې هم دا دویم جز دا आवाज دی. او څلورم نمبر دی زید ویه، نو په دې کې هم دا دویم جز دا आवाज دی. او دا د دوه اسمونو نه مرکب دی، یو سیبا ویه، نفت ویه، شیر ویه او زید ویه. بیا پر نوٹ کې یو اهم خبره کړې ده، او هغه اهم خبره دا ده چې د مرکب صوتی دا کومه لومبی جز دی، کومه لومبی حصه ده، نو دا به مبني بر فتحه وي، یعنی همیشه د پاره به په دې باندې فتحه وي. او کم دا دویم جز دی، یعنی دا کم आवाज دی، نو دا به مبني بر کسره وي، همیشه د پاره به په دې باندې کسره وي. یعنی په حالت رفعی کې به هم په دې باندې کسره وي، په حالت نسبی کې به هم په دې باندې کسره وي، او په حالت جری کې به هم کسره وي، ځکه چې د مبني اعراب دا نه بدلیږي. تاسو دا کم مثالونه نو دې ته وګورئ. دا مرکب صوتی چې ورته لیکلی دی سیب ویه، نفت ویه، شیر ویه او زید ویه. نو کم لومبی جز دی، یعنی سیبا، نفت، شیر او زید، نو دا ټول مبني بر فتحه دي. او دا کم دویم جز دی ویه 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 ویه، نو دا مبني بر کسره دي. او که مونږ ته دې مثالونه ذکر کوو، یعنی جاءنی سیب ویه، اگر چې دلته اوس دا فاعل دی، خو د دې په آخر کې به دغه کسره راځي، نو موږ به داسې وایو چې سیب ویه فاعل مرفوع محلن، د مبني اعراب دا محلن وي. نو موږ به داسې وایو چې سیب ویه مرفوع محلن. او د حالت نسبی مثال رأیت سیب ویه، نو سیب ویه په دې جمله کې دا منصوب دی محلن. او د حالت جری مثال مررتو بسیب ویه، نو په درې وانه حالتونو کې تدې په آخر کې به دغه کسره وي، دا به نه بدلیږي. راځو مونږه سلائڈ نمبر 116 مرکب صوتی جملے کا جز ہوتا ہے. لکه څنګه چې د مرکب غیر مفید دا نور قسمونه د جملې جز جوړېدو، نو دقه شانتې د مرکب صوتی دا هم د جملې یو جز وي. لومبی مثال دی سیبویه رجل نحوی، نو سیبویه دا مبتدا ده او دا مرفوع ده محلن، او رجل نحوی دا موصوف صفت دا ولا خبر دی. نو دلته که تاسو وګورئ، نو دا سیبویه دا د جملې جز دی، او کم جز دی؟ دا مبتدا ده. دویم مثال دی نفتویه رجل معروف، نو دلته هم دا نفتویه دا مبتدا ده او دا د جملې جز دی. او دریم مثال کې هم دا شیرویه دا د جملې جز دی، او کم جز دی؟ مبتدا ده. شیرویه مبتدا ده او رجل صالح دا ولا خبر دی. او چونکې دا مبني دی، نو دی وجنه په دې باندې تدې دا دویم جز دا مبني بر کسره دی، نو همیشه د پاره په دې باندې کسره وي، خوا که دا مبتدا وي، که فاعل وي، که مفعول وي، که هر څه وي، خو تدې نه دغه کسره دا نه لرې کېږي. او د معرب او د مبني د دې وضاحت انشاءالله تعالی را روان دی. پہچان کرے، نو دلته دا مختلف مثالونه ورکړي دي، نو دا زموږ دپاره مشق دی. موږ ته دا وایي چې د مرکب غیر مفید دا کوم قسمونه تاسو ویلي دي، نو په دې کې دا مثالونه په دغه قسمونو کې کم یو قسم دی، نو تاسو دا ووایي. نو زما ته دې
خبرو د اورېدلو نه مخکې تاسو دا درس سټاپ کړئ، په خپله لومبی دا وکئ، نو تاسو د خپل ځان دا اندازه واخلئ چې آیا دا تاسو ته معلوم دی او که نه دی معلوم، او تر دې نه بعد بیا تاسو زموږ دا درس دا واورئ. امر الله دا مرکب اضافي دی، امر مضاف او الله دا مضاف الی دی، او مضاف الی دا د همیشه دپاره مجروره وي. نو امر مضاف او الله دا مضاف الی ده، نو دا مرکب اضافي دی. معشر الجن دا هم مرکب اضافي دی، معشر مضاف الجن مضاف الی. عشرة کاملة دا مرکبی توصیفی دی، او موصوف صفت دا په څلورو خبرو کې د یو بل موافق وي. په رفع نصب جر کې، دویم واحد تثنیه جمع کې، دریم تذکیر و تانیث کې، او څلورم په معرفه و نکره کې. نو دلته دواړه مرفوم دي، دواړه واحدم دي، دواړه مؤنث دي، او دواړه نکرې هم دي. 11 کوكبا نو دا مرکبی بنایی دی، د 11 نه والا د 19 پورې چې کوم انسی دی نو دا مرکبی بنایی دی. او 11 دا اصل کې و 11 من مو دیرو کو او بیا مو یو ځای کړل، نو تدې د دواړه جزونه دا مبني بر فتحه وي. او د 11 او د 12 دا کوم انسی چې دی نو دا د خپل تمیز داغي موافق وي، کاغه مذکر وي نو دا به مذکر وي، کاغه مؤنث وي نو دا به هم مؤنث وي. الشیطان الرجیم نو دا موصوف صفت دی، الشیطانی دا موصوف دی، او الرجیمی دا د الشیطان د پاره صفت دی. ساعة العسرة ساعة العسرة ساعة دا مضاف دی، العسرة دا مضاف الیه دی، لہذا دا مرکبی اضافی دی. بقرة مذبوحة دا مرکبی توصیفی دی، بقرة دا موصوف دی، مذبوحة دا ولا صفت دی، او دواړو کې مطابقت هم شته دی، دواړه مرفوع دي، دواړه واحد دي، دواړه مؤنث دي، او دواړه نکریم دي. رحمت الله رحمت مضاف، الله دا مضاف الیه دی، لہذا دا مرکب اضافی دی. چې کم مرکب د مضاف الیه نه جوړ شوی هغې ته مرکب اضافي وی، او چې کم مرکب د موصوف او د صفت نه جوړ شوی نو هغې ته مرکب توصیفي وی. 20 صابرون شل صبر کوونکي نو دا موصوف صفت دی، 20 موصوف او صابرون دا ولا صفت دی، او دواړه مرفوع دي په واو سره، ځکه چې کله جمع مذکر سالم وي دا څه ته وایي ان شاء الله تعالی ته دې بحث را روان دی. نو دا دواړه جمع مذکر د سالم کوم ملحقات دي نو دا په هغې کې راځي، دا 20 او د صابرون جمع مذکر سالم دی او دواړه مرفوع دي په واو سره. رزق کریم دا هم موصوف صفت دی، رزق موصوف، کریم دا صفت دی، دواړه مرفوع دي په ضمې سره. اجرا کریما دا هم مرکبی توصیفی دی، اجرا موصوف او کریما دا ولا صفت دی. بل مثال لے اجرن کریمن نو اجرن موصوف دے او کریمن صفت دے نو دا هم مرکبی توصیفی دے او دواړه منصوب دی په فتح سره. بلدتن طیبتن دا هم مرکبی توصیفی دے د موصوف صفت نه جوړ شوی دی. رب غفور دا هم مرکبی توصیفی دے. آیات بینات دا هم مرکبی توصیفی دے. 12 عینا دا مرکبی بنایی دی، ځکه چې د 11 نه د 19 پورې چې کوم انسی دی نو دا مرکبی بنایی دی. او مونږ دا خبره کړې وه چې په دې کې د دې دا ټول مبني دي په فتحې سره، د 11 نه والا تر د 19 پورې د دواړه جزونه دا مبني پر فتحه دي، سوا د اثنتانه، د اثنا او د اثنتانه چې د دې اعراب دا د تثنیې په شانتې دی، حالت رفعي په الف سره دی او حالت نسبی او حالت جری په یا ما قبل فتح سره دی. او بل د 11 او د 12 په باره کې مونږ دا ویډیو چې د دې د تذکیر او تانیث دارومدار دا په
تمیز باندې دی. نو دلته چونکې تمیز مؤنث دی، عینن دا لفظ دا عرب مؤنث استعمالی، لہذا د ممیز دا دواړه جزونه دا هم مؤنث دی. اثنتا هم مؤنث راغلی دی او عشرته دا هم مؤنث راغلی دی. جانب الطور الایمن نو دا مرکبی توصیفی دی. جانب الطوری دا موصوف دی، دا مضاف مضاف الیه موصوف دی، او الایمن دا ولا صفت دی. الایمن دا صفت دی د جانب د پاره ځکه منصوب دی. خلائف الارض دا مرکب اضافی دی، د مضاف مضاف الیه نه جوړ شوی دی. حاضر المسجد الحرامي دا هم مرکب اضافی دی. حاضری مضاف دی او المسجد الحرامي دا خو په خپل منځ کې موصوف صفت دی، خو بیا دا مضاف الیه جوړیږي د حاضری مضاف دپاره. نو په دې مثال کې مرکب توصیفی دا جز دی د مرکب اضافی دپاره. حظ عظیم دا هم مرکب توصیفی دی. بشرا رسولا دا هم مرکب توصیفی دی، او یوم الدین دا مرکب اضافی دی. نو تدې ځای پورې د الله پاک په توفیق او په فضل سره د مرکب کم بیانو نو د مرکب بیان د سر ته ورسید. مونږه لومبې د مرکب دوه قسمونه ذکر کړیو چې د مرکب یو قسم دی مرکب مفید او بل قسم دی مرکب غیر مفید، او بیا مونږه د مرکب مفید د هغې قسمونه ذکر کړل، او بیا د مرکب غیر مفید یا د مرکب ناقص کم 15 قسمونه نو هغه 15 قسمونه هم مونږه د الله پاک په توفیق او په فضل سره دا په تفصیل او په وضاحت سره دا ذکر کړل. د ټولو طلباو په خدمت کې زما دا درخواست دی چې څوک هم دا دروس اوري چې دا څونه دروس مونږه وکړل چې تاسو ځان په دې باندې په ښه طریقې باندې پوهه کوئ چې دا کم مشقونه دي چې تاسو کې دونه استعداد پیدا شي چې تاسو دغه مثالونه هم په خپله حل کوئ، او که د دې په شانتې نور مثالونه بیا راځي چې تاسو هغه هم حل کولی شئ. ځکه چې کم آینده سبقونه دي نو د هغې ټولو دارومدار دا په دې سبقونو باندې دي. که خدا نخواسته که تاسو په یو سبق باندې پوه نه شوئ نو آینده چې بیا کله بل سبق مونږ وایو نو د هغې په پوهېدلو کې به تاسو ته بیا ډېر زیات مشکلات وي، ځکه چې دا ټول سبقونه دا د یو بل سره لګېدلي وي. دغه شانتې چې بیا هدایت النحو کم سبقونه دي، د کافیې دي، د شرح جامع دي، نو دا ټول سبقونه دا په یو بل باندې موقوف دي. نو چې کم یو سبق هم کېږي ستاسو نو تاسو په هغې باندې ځان ښه پوهه کوئ چې څو پورې تاسو نه یې پوهه شوي د هغې نه مه قلارېږئ، او که بالفرض بیا هم په خپله نه پوهېږئ نو تاسو بیا رابطه کوئ، نو انشاءالله تعالی د هغې به مونږ بیا نور وضاحت به هم کوو. نو انشاءالله تعالی آینده درس کې به مونږ د په اسم باندې بیا نور هم بحث کوو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.